لیکچر پوسټ لپاره چې کوم ملګرو اپلای کړي ده، نو د اسلامیات په پیپر کې عام طور MCQs په هغې کې موجود وي او مختلفو علومو په باره کې د هغې معلومات په دغې پیپر کې موجود وي. خاص کر د قرآن په باره کې چې کوم تپوس او کوم پوښتنې کېږي په دې کې چې کوم MCQs کوم ابجیکټیو راځي او هغه ابجیکټیو هغه MCQs چې بار بار هغه په پیپر کې راغلي دي، نو هغه کې چې کوم مشهور ابجیکټیو دي هغه ستاسو مخې ته ذکر کول غواړم. امید دا دی چې دا تاسو په غور سره واورئ، دا تاسو نوٹ کړئ، نو په ډېرو موقعو باندې مې انشاءالله تاسو څه درکوي، فایده درکوي. قرآن مجید کې د قرآن لفظ تقریبا 66 دفعه سره استعمال شوی دی. عام طور دا پوښتنه او دا تپوس کیدی شي چې قرآن مجید کې د قرآن لفظ څومره استعمال شوی دی، نو دا تاسو یاد کړئ 66 دفعه استعمال شوی دی. د قرآن مجید نور اسما نور نمونه چې د قرآن مجید دي په هغې کې التنزیل، الذکر، الکتاب، الفرقان، دا د قرآن مجید اسما دي، قرآن مجید نمونه دي. په دغې نومونو کې یو نوم الکتاب دی، نو الکتاب هم په قرآن مجید کې 68 دفعه سره استعمال شوی دی. نور د قرآن مجید چې کوم بنیادی معلومات دي ستاسو په ذهن کې او ستاسو په علم کې به وي. مختصراً دا چې قرآن مجید کې 13 پارې دي، په هغې کې 114 صورتونه دي. 114 صورتونه بیا فردر په 2 حصو کې ډیوایډ دي، مکی صورتونه دي او مدني صورتونه دي. مکی صورتونه په تعداد کې 86 دي، مدني صورتونه په تعداد کې 28 دي. د دې نه علاوه په قرآن مجید کې 9 منزلونه دي. قرآن مجید کې 9 منزلونه دي. 14 په قرآن مجید کې سجدې دي. یوه سجده چې کوم د امام شافعي رحمه الله په نظم باندې دا هغه سجده چې سرشمار کې بیا 15 راځي. نو د قرآن مجید سجدې دا 100 سجدې دي، دا 14 سجدې په قرآن مجید کې موجود دي. عام طور دا تپوس او پوښتنه کمیشن په پیپر کې دا هم کیږي چې قرآن مجید کې د ټول نه اوږد صورت کوم یو دی. نو قرآن مجید کې د ټول نه اوږد صورت سورة البقره ده. د هغې د آیاتونو په باره کې تپوس کیدی شي چې د هغې آیاتونه څومره دي، نو آیاتونه د هغې 286 دي. قرآن مجید د مختصر صورت په باره کې پوښتنه کیدی شي او پیپر کې راغلی هم دي چې مختصر صورت د قرآن مجید کم یو دی، نو سورة الکوثر دی. آیاتونه د هغې څومره دي؟ آیاتونه د هغې 3 آیاتونه د سورة الکوثر 3 آیاتونه دي. قرآن مجید کې کم یو آیات داسې دی چې هغه اوږد آیات دی. قرآن مجید کې د ټول نه طویل آیاتو بار بار پیپر کې راغلی دي، تپوس او پوښتنه دې باره کېږي. نو دا آیت المداینه چې کم کې د معاملاتو د لین دین په باره کې احکامات او د هغې په باره کې ذکر دی په هغې کې، نو دا په سورة البقره کې دی، آیات نمبر 282. آیت نمبر 282. د آیت الکرسی په باره کې تپوس او پوښتنه کېږي چې قرآن مجید کې د ټول نه فضیلت والا آیات کم یو دی، نو آیت الکرسی دی. صورت هم د هغې تپوس کېدی شي کم صورت کې سورة البقره کې دی. د هغې د آیات په باره کې تپوس کېدی شي چې 100 نمبر آیات دی، نو 255 نمبر آیات دی. د دې نه علاوه د قرآن مجید په باره کې چې کوم عام طور تپوس کېدی شي هغه دا هم راغلی دي پکې چې قرآن مجید کې د څومره غزواتو ذکر راغلی دی. قرآن مجید کې د 12 غزواتو ذکر راغلی دی. قرآن مجید کې د 12 غزواتو ذکر راغلی دی. قرآن مجید کې چې د کم یو صحابي داسې دی چې د هغه ذکر په قرآن مجید کې راغلی دی. یو صحابي دی چې د هغه ذکر په قرآن مجید کې راغلی دی. په کم صورت کې دی؟ نو سورة توبه کې د هغې سره سورة احزاب کې د هغې ذکر راغلی. سورة احزاب کې د زید رضی الله تعالی عنه ذکر په سورة احزاب کې راغلی دی. ټیک ته آیات نمبر هم د هغې تپوس او پوښتنه کېدی شي چې آیات نمبر د هغې څوم دی، نو غالبا د هغې آیات نمبر 28 دی. د قرآن مجید د رکوع په باره کې تپوس کېدی شي قرآن مجید رکوع څومره دي، نو رکوع په تعداد کې 558 دي. 558 دي. آیاتونو په باره کې تپوس کېږي نو چې د قرآن مجید آیاتونه څومره دي، نو 6666. دا چې کوم فګر دی نو دا ډېر زیات مشهور دی. د عایشه صدیقه رضی الله عنها په روایت باندې الاتقان او نور کتابونه هم را نقل کړی دی. او د قرآن مجید چې کوم آیاتونه دي د هغې تعداد دی 6236. 6236 قرآن مجید کې څه دي؟ آیاتونه په دې کې دي. ټیک ته د دې نه علاوه د قرآن مجید په باره کې چې عام طور نور کم تپوس کېږي نو هغه پکې دا هم کېږي چې قرآن مجید کې د څومره انبیاء علیه السلام ذکر راغلی دی. 26 انبیاء علیه السلام داسې دي چې په هغې کې قرآن مجید کې د هغې ذکر راغلی دی. دا پکې هم پوښتنه کېږي چې په قرآن مجید کې د ټول نه زیات ذکر د کم پیغمبر راغلی دی، د ټول نه زیات ذکر په قرآن مجید کې
دا حضرت موسی علیه السلام ذکر راغل 136 دفعه. دا هم پیپر کې بار بار تاسو پوښتنه شوې ده چې قرآن مجید څومره سورتونه داسې دي چې هغه د انبیاء علیه السلام په نومونو باندې دي. نو شپږ سورتونه داسې دي چې هغه د انبیاء علیه السلام په نومونو باندې دي. د دې نه علاوه قرآن مجید کې څومره سورتونه داسې دي چې هغه د ځناورو په نومونو باندې د هغې سورتونو نومونه کېښودلی شوي دي. ټیک ده، نو دا 15 سورتونه دي. دا څه دي؟ 15 سورتونه دي. که فرض که په MCQs کې دا راشي چې د ځناورو او د هغې د صفاتو د ځناورو په صفاتو په نومونو باندې څومره سورتونه نومونه کېښودلی شوي دي، نو بیا ورسره یو سورت مزید ایډ کېدی شي چې هغې ته سورې عادیات ویلی کېږي چې هغه ورسره شمار کې بیا شپږ راځي. نور عام طور چې کوم تپوس کېږي چې ځناورو په نومونو باندې قرآن مجید کې د څومره سورتونه کېښودلی شوي دي، نو هغه 15 سورتونه دي. عام طور دا تپوس هم قرآن مجید په باره کېږي چې حروف مقطعات په قرآن مجید په څومره سورتونو په ابتدا کې راغلي دي، نو د 29 سورتونو په ابتدا کې حروف مقطعات راغلي دي. په هغې 29 سورتونو کې 25 سورتونه د مکی سورتونه دي، 4 سورتونه مدني سورتونه دي. بیا دا تپوس او پوښتنه هم کېږي چې د مکرر او د مکرر په لحاظ سره، مکرر یعنی د تکرار په لحاظ سره حروف مقطعات څومره دي، نو دا تقریبا 78 دي. بغیر د تکرار نه د دې حروف مقطعاتو تعداد څومره دی، نو هغه 14 دی. دا تپوس هم عام طور بار بار پیپر کې څه دی راغلی دی پکې. د دې نه علاوه قرآن مجید کې د نور انبیاء علیه السلام چې کوم ذکر راغلی د هغې په باره کې هم تپوس او پوښتنه کېږي چې د دې پیغمبرانو ذکر په قرآن مجید کې څومره راغلی دی. یعنی د خاص کر د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې چې د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر په قرآن مجید کې 68 دفعه په قرآن مجید کې د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر راغلی دی. د دې نه علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تپوس او پوښتنه کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یعنی محمد، لفظ محمد په قرآن مجید کې څومره استعمال شوی دی. نو لفظ محمد په قرآن مجید کې دا 4 پیر استعمال شوی دی. لفظ محمد په قرآن مجید کې 4 پیر سره استعمال شوی دی. د نور انبیاء علیه السلام په باره کې د هغې د نومونو یا د هغې د نومونو د تعداد په لحاظ د هغې هم تپوس او پوښتنه عام طور پیپر کې کېږي. حضرت یوسف علیه السلام ذکر، نو دا په قرآن مجید کې تقریبا په 26 آیتونو کې د سره ذکر راغلی دی. په 26 آیتونو کې صرف 24 پیرې ذکر دا په سورې یوسف کې دا راغلی دی. صرف په سورې یوسف کې 24 پیرې ذکر راغلی دی. د دې نه علاوه چې څومره هم نور انبیاء علیه السلام دي د هغې د نومونو په باره کې هم تپوس او پوښتنه کېږي. خاص کر حضرت عیسی علیه السلام، نو د حضرت عیسی علیه السلام ذکر په قرآن مجید کې په 43 سورتونو کې یعنی 43 پیرې د حضرت عیسی علیه السلام ذکر په قرآن مجید کې دا په دې کې راغلی دی. ټیک ده. د دې نه علاوه د عامو دا تپوس او پوښتنه هم کېږي چې د قرآن مجید کوم سورتونه دي د هغې څه مخصوص نومونه کېښودلی شوي دي. په هغې نومونو کې فرض که سوره فاتحه ده، نو سوره فاتحه مختلف نومونه دي. سوره رقیه ورته ویلې کېږي، سوره حمد ورته ویلې کېږي، سوره شکر ورته ویلې کېږي، القرآن ورته ویلې کېږي، سبع مثانی ورته ویلې کېږي. ټیک ده. قرآن مجید دغه رنګې د سوره فاتحې په باره کې دا تپوس هم کېږي چې په دې کې آیتونه څومره دي، نو په دې کې 7 آیتونه دي. دا هم تپوس او پوښتنه کېږي. ټیک ده. د دې نه علاوه د قرآن مجید چې کوم نور سورتونه د هغې په باره کې اکثریت تپوس کېږي. خاص کر سوره توبه، سوره توبې په باره کې دا تپوس کېدی شي چې سوره توبې دویم نوم سره نو سوره برات دی. هغه کم صورت دی چې د هغې په ابتدا کې بسم الله نه دی لیکلی شوي، نو د هغه سوره توبه ده چې د هغې په ابتدا کې بسم الله نه دی لیکلی شوي. دا هم تپوس کېدی شي چې په قرآن مجید کې مصارف زکات کم ذکر شوي دي، په کم صورت کې ذکر شوي، هغه هم په سوره توبه کې ذکر شوي دي. د هغې د آیات په باره کې تپوس کېدی شي چې څوم نمبر آیات دی، نو آیات نمبر 60 دی چې دا هم سوره توبه کې آیات دی. مصارف د زکات دا هم تپوس کېدی شي چې مصارف د زکات څومره دي، 8 مصارف د زکات دي. د دې نه علاوه د سوره اسراء په باره کې هم دا تپوس کېږي چې د سوره اسراء دا د کوم صورت نوم دی، نو دا د سوره بني اسرائیل نوم دی، د سوره بني اسرائیل نوم دی. دا تپوس او پوښتنه هم کېدی شي چې په کوم صورت کې د معراج واقعه مختصرا ذکر ده، نو هغه په سوره اسراء کې ذکر ده، هغه په سوره اسراء کې ذکر ده. سوره کهف په کومه پاره کې دی، نو 14مه پاره کې دی. د حضرت موسی او د خضر علیه السلام واقعه په کوم صورت کې ذکر ده، او دا هم په دغه کې ذکر ده، په سوره کهف کې ذکر ده. د سوره یاسین په باره کې عام طور دا پوښتنه کېږي چې سوره یاسین ته د دې نور نومونه کم کم دي. نو د سوره یاسین یو نوم روح القرآن، قلب القرآن، قلب القرآن یا روح القرآن دا د کوم صورت نوم دی، دا د سوره یاسین نوم دی. د قرنګ د سوره رحمان په باره کې تپوس کېږي چې د سوره رحمان
سورہ رحمان د دې نور نمونه کم دي. نو د سورہ رحمان په نومونو کې یو نوم زینت القرآن او عروس القرآن دی. یا الټا تپوس کې دی شي چې عروس القرآن یا زینت القرآن دا د کم صورت نوم دی. ټیک ده. سورہ محمد چې سورہ محمد د دې بل نوم سره نو سورہ قتال دی. سره سورہ قتال دی. ربع القرآن کم صورت ته ویل کېږي نو ربع القرآن سورۃ الکافرون ته ویل کېږي. ثلث القرآن کم صورت ته ویل کېږي سورہ اخلاص ته ویل کېږي. د دې نه علاوه قرآن مجید په باره کې چې نور کم تپوسونه کېږي دغه تپوسونه بار د اسلامیات په پیپر کې راځي. لکه دا هم پکې تپوس یو کېدی شي چې جامع القرآن دا د کم صحابي لقب دی. دا د قرآن سره متعلق مباحث دی. نو جامع القرآن دا د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ دغه سره لقب دی. د دې نه علاوه دا هم ستاسو مخې ته یو څو بنیادي هغه معلومات مخې ته کېښودله چې عام طور په پیپر کې د دې په باره کې تپوس او پوښتنه کېږي. د دې نه علاوه نور ګډ معلومات د قرآن مجید په باره کې عام طور د هغې په پیپر کې تپوس او پوښتنه کېږي. نو که فرض که مونږ د قرآن مجید متعلق دا مباحث دا معلومات په ذهن کې کېدو نو امید دا دی چې دا به زموږ په ډېرو موقعو باندې به په کار به راشي.